رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما ډیرو عزتمندو قدردانو مشرانو کشرانو د میډیا مرګرو ټولو ته په جمع السلام علیکم. دا کومه ایشو چې الف خان راوچته کړې ده او څه واقعه داسې شوې ده په روژه کې را روانه ده اوسه پورې زما په خیال دا ایشو صرف د الف خان نه ده، دا د ضلع چارسدي د هر فرد د هر بچي د هر زنانه د هر ماشوم ده. نو زما په خیال د څو ورځو نه الف خان دې واوري زما لږ دا نور وروڼه دې واوري احتجاج به په خپل ځای باندې جاري خو په کار ده چې موږ یو کمیټي جوړه کړو چې هغې کې د هرې پارټۍ یو فرد وي د هرې معاشرې یو مشر هم پکې کمیټي جوړه کړو او کمیټي لاړ شي عملي کارو کې وزیر اعلی ته کښېني وزیر صحت ته کښېني او چې زموږ کوم ډپارټمنټ دی دې سره کښېني خبرې وکړي. زموږ احتجاج په خپل ځای ټیک دی خو پکار دی چې موږ عملي کار وکړو. که د اواز هغې ته نه رسېږي یا یې ځان یې پور کړی غوږونه یې بند کړي نو څه پکار دی چې سړی د هغې په غوږونو کې دننه دا خبرې وکړي. نو زما د میډیا ملګرو ته زموږ د معاشرې او د چارسدي نامورو خلکو ته دا خواست دی چې د فیض محمد په مشرۍ کې یا زموږ چې نور د میډیا مشران دي الف خان په مخ کې کمیټي پکار ده او کمیټي تله پکار دي وزیر اعلی له او وزیر صحت له یو مې دا خواست دی. دویم زما په خیال چې دا سره روان دي نو دا احتجاج که الف خان هم اوري او زموږ د میډیا ټول ملګري هم اوري که نه د دې چوک په ځای باندې د چارسدي د هسپتال د ایمرجنسي مخامخ او یا د رضاو د هسپتال د ګیټ مخامخ پکار دی چې کوم مریضان راځي چې هغې هم خبرې کړي چې کم از کم د چارسدي د قوم غم د چا سره شته دی. نو ملګري ټول په انور ناست دي په ګرمۍ کې ناست دي. نو یو خو زما په خیال باندې دوی چې 3 ورځې ورکړي د 3 ورځې کې دننه موږ له کمیټي پکار ده چې لاړ شو او 3 ورځې پس همدغه شان کیم د چارسدي او د رضاو د هسپتال د ګیټ مخامخ کول پکار او زما په خیال دې موږ له پکار دي چې زموږ د چارسدي ټول باشعوره قوم دي ځوانان دي سیاسي پارټۍ دي ادارې دي پکار دی چې ټول راپاسي او په جمع یو ټولۍ جوړ کړو د ټولو راول موږ لاړ شو وزیر اعلی او وزیر صحت ته زما دا رایه ده. دویمه زه دلته دا د میډیا ملګري ګورم خو په چارسده کې زموږ سره یو بل د میډیا ګروپ هم شته دی چې په پریس کلب کې ناست دي هغې ته مې هم خواست دی چې بهی دا نن به الف خان ده په ما ده په تا ده سبا به په تاسو وي هغې ته هم زما دا پیغام دی چې بهی راشئ موږ سره یکجهتي وکړئ یو ځای شئ چې دا ټولۍ نور هم مضبوط شي او د صوبې ګوټ ته او د پاکستان ګوټ ته ورسي چې سبا بل MS بل ډاکټر دغه شان ظلم نه کوي. او زما په خیال یوه خبره بله نوټ کړئ ټول ملګري په پاکستان کې نه په دنیا کې داسې یو قانون نشته چې په 2 ادارو کې د یو کس ډیوټي کوي. یو ډاکټر دی که یو MS دی که یو مشر دی د یو ادارې به مشري د یوې پارټۍ تاسو چېرته 2 چیرمنان کتلي دي نو د 2 هسپتالونو 2 MS نشي جوړېدی. په آئین کې که چېرته دا پوینټ یې څوک دې راوباسي او که نه اول د آئین پوینټ کولول پکار دی او اسمبلۍ ته وړل پکار دي. زموږ په چارسده کې MNA شته دی منسټران شته دی EPA شته دی پکار دي چې هغې هم راپاسي او زموږ د کاروان کې شامل شي او 3 ورځې پس که دا MS لرې نه شو پکار دی چې د هغې په مشرۍ کې او د میډیا او زموږ د ټولې معاشرې په مشرۍ کې موږ لاړ شو وزیر اعلی او وزیر صحت له او دا خبرې اخري سر ته ورسول. ډېره مننه ګرمي ده خلک هم تنګ شوي چې څومره لنډې وایم کولی شي خبره مننه خوشحاله اوسئ.